چې کله مړ دفن شي قبر جوړ شو نو د هغې نه پس علماو لیکلي دي ان یجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ د قبر سره به دومره ساعت ایثار شي چې څومره وخت کې یو اوښ ذبح کړي شي او د هغې غوښه ټوکړه ټوکړه کړي شي تقریبا ګنټه یوه نیمه دومره به قبر سره ایثار شي او څه به کې یتلون القرآن ویدعون للمیت قرآن کریم تلاوت وکړه ذکر اذکار وکړه او د میت دپاره دعاګانې کوه اوس به فرشتې راځي د هغه سره به 3 سوالاتو حساب کتاب کړي چې لږه ورته الله اسانه کړي حدیث مبارک کې راځي د بخاری شریف روایت دی چې کله انسان قبر کې کېغوستلی شي او دا خلق ته روان شي نو په دغه وخت کې دته دا روح را واپس شي تعاد الروح الى جسده دته روح را واپس شي دا ژوندی شي دا را پاسي بر سر یو لګي واپس پروزي دته خو اندازو شي چې په قبر کې موس خپل خپلوان رانه لاړل در دې پورې وانه لا يسمع قرع نعالهم اکم خلق چې روان شي کنه او خپل کشار کوي کنه نو دا مړې دا غي د خپل کشارم اوري دغه وخت کې نزوې پکار راځي د نه بلړ نه لور نه خزا نه مور ایسو پکار نه راځي ستا عمل بتا سره التپات شي بس نو د قبر سره خوا کې ناستل تلاوت کول دا ثابت دي د خپل اهل او عیال لپاره کم از کم چې دا آداب زموږ استادو ازدوي دا مرګ په ارشا را روان دي کله چې مړ یو شي حدیث کې راځي نو خلق جاړي مونږ ټول جاړو نو اسرائیل علیه السلام په دغه وخت کې یو اعلان کوي مفهومي حدیث داسې دی چې جاړې ما زه به دوباره هم راځم دلته یعنی تاسو هم ژوندي یې تاسو پسې هم راځم نو چې هر کله خلاصېدل نشته نو بیا به تیاری کوي نو بله لار د سره نشته دغه مراحل په موږ او تاسو را روان دي الله دې زموږ ستاسو خصوصي مددګار شي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف یا الله زموږ د ټولو ګناهونه